نن چې محترمو زمونږ کوم وظیفه ده نو دا وظیفه ده تنها کې د اضافې لپاره دغه رنګې مزدورۍ کې کاروبار کې د ترقۍ لپاره ډیره زیاته بهترینه ډیره زیاته عظیم شانه وظیفه ده. یاد ساتئ محترمو کو تاسو دا غواړئ چې الله پاک دې ستاسو په رزق کې برکت واچوي، الله پاک دې ستاسو مال او دولت کې برکت واچوي، الله پاک دې ستاسو په تنها کې دا برکت واچوي، ستاسو د مال او دولت او تنها دا د الله پاک سوا کی د هغې لپاره نن زه تاسو ته ډیره زیاته عجیبه ډیره زیاته عظیم شانه وظیفه هم کوشش وکړئ دا وظیفه خپله مو کې ملګرو سره هم شیر کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در رب کوم چې تاسو ټول په ټیک ټاک کې الله پاک مو خوشاله آباد ساته. نن چې محترمو زمونږ کوم وظیفه ده ډیره زیاته عظیم شانه ډیره زیاته عجیبه وظیفه ده. یاد ساتئ محترمو په دنیا کې څومره خلک دي هر سړی دا کوشش کوي چې الله پاک د مال او دولت داسې وراکړي. هر سړی کوشش کوي چې زما سیلري زما تنها دا د الله پاک ډیره زیاته کې دومره د کې چې زما په هغې باندې گزاره کیږي. هر یو سړی چې سهار وختي کې راپاڅېږي نو دی دا سوچ وړومبی کوي چې زه به کوم ځای کې دیاړي کوم، زه به کوم ځای کې نوکري کوم، زه به څه کوم یار. نو داسې حل که د هغوی نوکري نشته یا نوکري شته او پیسې کمې دي، پیسې سیوا کوي، د هغې لپاره عظیم شانه وظیفه. یا که څوک داسې دي که نه چې د هغوی کاروبار نشته دی او هغوی دا وایي چې الله پاک د ماله کاروبار راکړي، دا وظیفه دې شروع کړي، انشاءالله العزیز الله پاک ولا بهترین ځای کې بهترین کاروبار ورکړي. څوک دا وایي چې ماته د رزق او دغه رنګې د مال او دولت کمی دی، انشاءالله العزیز محترمو دومره پاورفل وظیفه ده دومره عظیم شانه وظیفه ده. تاسو دا وظیفه یو ځل وکئ بیا تماشه کوئ چې الله پاک د کم ځای نه تاسو ته رزق محترمو دا درکوي. یاد ساتئ محترمو کله کله زمونږ او ستاسو رزق او کله کله زمونږ او ستاسو دولت او مال دا په یو وجه باندې محترمو دا کمیږي. هغه وجه زه تاسو ته وایم نو دغه وجه دا کومه قصه کومه نو دین ځان عبرت والی په صحیح طریقې سره کار روزګار شروع کړئ او سره دا وظیفه کوئ، انشاءالله العزیز الله پاک به دومره برکتونه راکړي چې موږ به تاسو رزق به لګو، پیسې به ډېرې لګو لیکن ختمي کې به نه. یو سړی مصیبتونو راګیر کو، تکالیفو راګیر کو، پیسې ورسره کمې شولې، کوم چې نوکري وه نوکرۍ کو د پیسې لږې میلاوېدلې، کوم چې مالک و هغه ته ویلی نه شو چې یاره زما نوکري کومه نوکري ده په دې کې پیسې ماله سیوا که. دی روانو او ډېر زیات خفه روانو. یو الله والا ولا په لار کې مخې له ورغلی نو هغه الله والا ورته وویلې هلکه ځوانه ولې خفئ؟ نو دی ورته وویل چې یاره ځکه خفه یم چې مال او دولت راته نشته دی او دغه رنګې نوکري ده او پیسې پکې کمې دي. نو تقریبا چې څومره فریاد یې ورته کولی شو هغه عمر فریاد یې ورته وکړو. خو دغه ورته وایي دغه نیک سړی ورته وایي رسه وکړه چې تا له څومره تنخوا درکوي؟ وایي دومره تنخوا راکوي. وایي ته مالک ته ووایه چې زه به تا سره 5 میاشتې یا زه به تا سره 4 میاشتې پرې کار کوم. دی نو حیرانه شو چې زه دا وایم چې څنګه به زما د پیسې سیوا شي او ته دا وایې چې نه ته ورسره 5 یا 4 میاشتې پرې کار وکړه. وایي ما ته دا وایي چې 5 میاشتې د پرې کار وکړه، د هغې نه بعد بیا دواړه خبرې کوو. نو دی لاړی مالک ته وایي یاره زه به تا سره 5 میاشتې یا 4 میاشتې پرې کار کوم. مالک هم حیرانه شي چې دی کله وایي تنها سیوا کوه، کله وایي چې پرې کار رسه کوم، لیونی شوی دی که نه مزغو کې ډز شوی دی. نو چې کله د 3 میاشتې کار یې ورسره وکړو نو ده سره کور کې څومره څه ورځ ختم شو. بیا محترمو الله پاک دومره مال او دولت دې سړي له ورکړو چې ته حیرانه شو یار. دی راغلی هغه نیک سړي ته ووایي چې دا راته ووایه زما د مال او دولت एकदम څنګه سیوا شو؟ دا خو مال د کې پیسې مو وانغېستلې او کومه نوکري وه هغې کې هم تاسو راته وایي دا پرې وکئ، څنګه دا سیوا شولې؟ دغه نیک سړي ورته ویلې
ستا نوکرۍ کې پیسې برابر وي. خو هلته کې چل دا و که نه چې ته کمچوري کوله او تا چې 4 میاشتې یا 5 میاشتې کم هسې ډیوټي وکړله دا ته هغه کمی پوره کړو. نو هغه کمی چې کله پوره شو نو الله پاک ستا کم ایسار رزق و دی چې کم ایسار کړی هغې تاله درکړو. نو که تاسو ګورئ محترمه موږ کې هم دغه شی دی چې کله مالک وي بیا موږ صحیح کار کوو، خو چې کله مالک نه وي نو بیا موږ صحیح کار نه کوو، بیا موږ کامچوري کوو، بیا موږ خبرې پټو، بیا موږ حسور کې پټي کې ناستې یو یا دفتر کې هسې پرې ناستې یو، هسې ټایم پاسې کوو. موږ دغه ټایم پاسې زموږ رزق کې زموږ کاروبار کې برکت محترمو دا ختموي. یاد ساتئ چې کوشش به دا کوئ چې لومړۍ خبره کامچوري به نه کوئ. کله هم کامچوري شروع کړله نو ستا رزق او پیسې دا به کمیږي. او دویمه خبره ده نن چې کومه زموږ وظیفه ده نو روزانه 100 پیرې بسم الله الرحمن الرحیم دا به وایي. نو په دې سره به ستاسو تنها دا سیوا کېږي. او دې سره سره یو درود شریف دی اللهم صل علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللهم صل علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. دا وظیفه چې محترم تاسو کوئ کو څوک تنها راولي یا دغه رنګ څوک دیاړي راولي او په هغې باندې د سورة الکوثر دا وظیفه 100 پیرو کی ان شاء الله العزیز په دې کې به کمی نه راځي، دا به سیوا کېږي. نو په دې سره به ستاسو رزق سیوا کېږي، په دې سره به ستاسو مال او دولت دا سیوا کېږي. نو ډېره زیاته کمال وظیفه ده، ډېره زیاته پاورفل وظیفه ده. کوشش وکړئ په خپل هم دا وظیفه وکړئ، دغه رنګ ملګرو سره هم شیر کړئ. او یاد ساتئ دا وظیفه روزانه 100 پیرې، دا درود شریف دا هم 100 پیرې او دا بلې وظیفه هم 100 پیرې. ان شاء الله العزیز وظیفه به خپل اثر ضرور ښیي. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.